د الله د رسول یو ملګری عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ د الله رسول علیه السلام څخه راغلی او شکایت ورته وکړو چې ای د الله رسوله زما په بدن کې ډیر تکلیف وي منذ اسلم کله نه چې ما اسلام راوړی دی، یعنی کله نه چې ما اسلام راوړی دی نو زما په بدن کې تکلیف وي، درد وي راته. د الله رسول علیه السلام ورته وی ضع یدک علی الذی یألم من جسدک، خپل لاس دې په هغه ځای باندې کېږده خپل په بدن کوم ځای کې چې درد وي، او وقل بسم الله ثلاثا درې ځله بسم الله ووایه، وقل 7 مرات او اوایا وکرتا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ پناه غواړم زه بعزة الله فعزت الله تعالی سره، وقدرته او په قدرت هغه سره، من شر ما د شر هغې نه اجدو چې زه مومم و احاذرو او زه تیریږم. نو چې کله ما عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ فرمای باغ ځای باندې لاس کېښودو، درې ځله مې بسم الله ووی او اووه ځله ما اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد و احاذرو، ففعلت ما دا کار وکړو، فاذهب الله ما كان بي، چې کم تکلیف په ما باندې وو نو الله رب العالمین هغه تکلیف زمانه لري کو. او د موطا امام مالک رحمه الله پر روایت کې راځي 457 نمبر حدیث دی چې ما به د دین پس هر چاته د دم خو هر چاته به د کلمات ما خودلې، ځکه چې الله رب العالمین په دې کلماتو سره زما تکلیف ختم کو. چې کله نه اسلام ما راوړیو نو د هغه وخت نه زما په بدن باندې تکلیف و، نبی علیه السلام کلمات اخودل او ما هغه کلمات اووی په هغې ځای مې لاس کېښودو، الله رب العالمین زما هغه درد هغه تکلیف هغه پریشانی ختمه کړه او زما د هغې درد نه چټکاره حاصله شوه او ما به دا کلمات خلکو ته ښودل. نو مونږ تاسو له پکار دی چې کله په یو ځای باندې درد وي نو په هغې ځای باندې لاس کېږدو او بیا درې ځله بسم الله وو او اووه ځله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد و احاذر. دې سره سره دا کوشش وکړو مونږه چې د نبی علیه السلام نه کم مسنون کلمات د تکلیف په وخت کې دا نقل وي نو هغه په نورو درسونو کې ذکر کوو، د دې لپاره چې عام مسلمانانو ته فائدہ ورسي، ځکه چې د الله د رسول علیه السلام د خولې مبارکې نه چې کومې خبرې دا اوتې وي او هغه سندن صحیح وي د نبی علیه السلام نه ثابت وي، د پای کې ډېر اثر وي. ځکه نن په معاشره کې داسې خلک راوتي دي چې د ځان نه کلمات ایجاد کړي وي او هغه خلکو ته خوښوي، په هغې باندې پیسې اخلي او بیا هم خلکو ته هغه راحت او سکون نه میلاویږي. نو انشاءالله دې نه علاوه به نور هم داسې د نبی علیه السلام مسنون کلمات چې په هغه د تکلیف په وخت کې به د الله رسول ذکر کول هغه هم بیانو.